لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. صدق الله العظيم. سورة المؤمن سلیرشتم پارا لسم نمبر آیت دی. د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دادي چې په مخکې رکوع کې د قیامت ذکر وشو، په دې رکوع کې هم د قیامت ذکر کیږي. الله جل شانه فرمایي چې دا کافران په دنیا کې کله چې ایمان ترا او بللی شي به انکار کوي، ایمان نه وروړي. لیکن کله چې د قیامت ورځ وي الله پاک بدی تډیر زیات غوسوي او دې تب आवाज وشي چې تاسو خپل ځانونو ته دومره غوسه نه یې څومره چې الله پاک تاسو ته غوسه دي. یعنی الله رب العالمین تاسو ته ډیر زیات غوسه دي ځکه تاسو ایمان نه دی وروړي، د ایمان وروړل نه تاسو انکار کړی دي. الله پاک به دې ته سخترین عذابونه ورکړي دي کافرانو ته. بیا دا کافران به وایي یا الله تا موږ دو پیری ژوندي کړو او دو پیری تا موږ مړ کړو. په دنیا کې دی اول پیدا کړو نطفه په شکل باندې مړ پراتو تا ژوندي کړو، یا دنیا کې را باندې مرګ راغی، اوس د آخرت کې بیا ژوندي کړو. موږ په خپل کفر باندې اقرار کوو چې موږ غلط شوي یو، موږ ګناه کړی دا، جرم وکړی دی. اوس زمونږ د پاره د جهنم نه د وتلو لار او طریقه شته. موږ خو اقرار کوو چې بس غلط شوي یو، ناپوه وو، ګناه مو کړی دا، کفر مو کړی دی. اوس زمونږ د پاره د جهنم نه د وتلو لار شته چې اوس د جهنم نه، لیکن بیا به د جهنم نه د وتلو لاره د دې کافرانو د پاره نه. پدې آیت کریمه کې دوا پیری جند او دوا پیری مرګ بیان شو. د دې آیت کریمه نا معتزله او پنځپیریان چې د نن سبا دور معتزله دي، هغوی د دې آیت دلیل نسی په دې خبره باندې چې قبر کې عذاب او ثواب نشته. پنځپیران عقیده چې په قبر کې عذاب ثواب نشته. مونږ وایي چې ورخته چې پته بدلولې چې څو کنه خو یو پیره چې ورشي بیا به وایي زمونږ د پاره علاج ملاج ټول پس کوو. دوی وی په قبر کې عذاب ثواب نشته. اته ټول کتابونه د دې پراته دي. الحمدلله مونږ کې یو خبره کوو د کتاب سره چې دوی په قبر کې عذاب ثواب نشته. دا کوم قبر کې چې موږ مسلمانان مړ خاو دی وی پدې کې سم نشته. نو دې دلیل نشي د دې آیت کریمه چې دو پیری جند او دو پیری مرګ نو یو پیر جن په دنیا کې یو پیر په آخرت کې دی. نو په قبر کې کو جن به خود ته ذکر شي وکړه. خبره ته خو وکړي ترجمه بنو باندې خلک مسلمانان سبا دوک کوي. قران مخ تیغي دروغ وایي.
نو د دې آیت کریمه پس پیران د دین دلیل نسی چې په دنیا کې انسان یو جون شو او یو په آخرت کې جون شو نو دل ترال چې دو جندونه نو د قبر جون ک پکې راځي دا بدریم شي دریم جون وې نشتا لہذا په قبر کې سم نشتا دلیل باندې پیښ دا د پیران دجل او دې دوکا دا جندونه ټول سلور دي جندونه سلور دي او په دې آیت کې ذکر دي دعا بل پکې ذکر دي یو د دنیا او یو د آخرت او ټول سلور جندونه یو د مور د ګېډې جند هغه په دې آیت کې نشته او یو د قبر جند هغه په دې کې نشته نو دې ټول سلور ولې د مور په ګېډه کې ماشوم ژوند دي حالانکه هغه په دې کې نشته خبر کې سړی ژوند دی هغه پکې نشته او مرګونه ودی انسان کې لا پیدا نه دی باندې اطلاق د مرګ کی الله پاک فرمایي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا تاسو مړوي پیدا شوی لا نه وي نو تاسو مړوي یو مرګ دغه دی او یو سړی په دنیا کې خپل ژوندۍ پوره کی 50 پیته اتیاسل وغیرہ هغه کالا او هغه نه بعد سړی وفات شي به مرګ داش نو مرګونه ودی او ژوندۍ ټول سلور دي یو د مور د ګېډې جون یو د دنیا جون یو د قبر جون او یو د آخرت نو چې پنځپیران د دې آیت دلیل اونې وو چې جندونه ودی یو د دنیا او بل د آخرت د قبر پکې نشته نو دی له موږ په دوه طریقو سره جواب ورکړو یو جواب پدا ورکړو چې جندونه کامل ودی کامل جندونه چې دغه ودی کامل جون چاته وي چې انسان پکې ګرځي د خوراک سکات د مزو چرچو د خپل طبیعت جون تیری هغه جندونه ودی لکه سړی دنیا کې دي خوراک ته محتاج دي کپڑے ته محتاج دي په خپل طبیعت صافي په خپل طبیعت کېنی دا جند دا کامل دی دا یو د دنیا دی او دیم کامل جون د آخرت دی چې سړی په دنیا کې آخرت کې بخورات کوي کپڑے به استعمالي په خپل طبیعت په دې ګرځي چې کوم خوادي په آخرت کې به سړی ګرځي نو جندونه کامل ودی یو د دنیا او یو د آخرت او زمور د ګېډې جون دا ناقص دی تو په خپل طبیعت وزیدیم نشي په خپل طبیعت خوراک هم تر اوسه نشي کولی ماشوم چې د مور په ګېډه کې دی خوراک کوي نه دی خوراک نه کوي د خوراک د مور خوراک کوي دی خپل خوراک نشي کولی دی ګرځېدی شي نه ګرځېدی شي دی بند پروت دی نو ژوندی دی لیکن د جون ناقص دی په خپل طبیعت سم نشي کولی او دیم د قبر جون دی نو په قبر کې سړی ژوندی دی خو ډیر نه دومره اندازه چې دی عذاب یا ثواب په دې قبر کې حاصل کی دومره ژوندی دی دا نشي کولی چې ځان نه مزدوري وکړي خوراک پیدا کی کپڑے پیدا کی کور پیدا کی دا تصرفات دی نه د مور په ګېډه کې کولی شي او نه په قبر کې کولی شي نو دا دیم جندم ناقص دی د مور د ګېډې جون دام ناقص او د قبر جون دام ناقص کامل جون یو د دنیا او بل د آخرت دی نو په آیت کې چې کوم جون ذکر شوی دی دوا هغه کامل دی او چې کوم دو پاتې شو هغه ناقص دی نو ناقص ذکر نه او دیم جواب دی چې د مور د ګېډې جون دا د دنیا د زندگی مقدمه ده انسان پیدا شو د مور په ګېډه کې دی تیمی پوره شي دی به پیدا شي د دنیا د جون ابتدا کېږي د مور د ګېډې نه پیدایښت سره خو د مقدمه د مور په ګېډه کې شوې ده نو مقدمه ذکر نه کړه د دنیا کامل جون دی ذکر ځکه چې هغه لږ جون دی
او دیم د قبر جون دی نو د قبر جون دا د آخرت د جون د پاره مقدمه ده په قبر کې ورته لږ لږ تکلیف ورکړي او ډیر تکلیفونه هغه بیا آخرت کې دي قبر کې لږ لږ مزي ورکړي او ډیر مزي هغه په آخرت کې دي ناغه ناقص او لږ ذکر نکو هغه پوره ذکر نو جندنا کامل دو دي یو د دنیا او بل د آخرت او ناقص جندنا هغه دو دي یو د مور د ګیړي او بل د قبر نو دا خو د پنځپیرانو ته موږ جواب ورکړو چې سیبه د آیت تاسو تشریح غلطه کړو اوس د مور د ګیډې جون اتفاقی د تیم منی او هر عاقل منی چې معشوم د مور په ګیډه کې ژوندۍ وي نو د دې نه خو څوک انکار نه او د قبر جون نو که په دې آیت کې د قبر جون ذکر نه دی خو په 50 نور آیاتونو کې ذکر قرآن کریم کې 50 آیاتونو کې ذکر دی چې په قبر کې به انسان ژوندۍ وي نو که دلته ذکر نشو دا خو خبره نه ده سیده دلته ذکر نشو بل دې ذکر خو یو قرآن یا دلته یا بل ځای دا همغه جواب کو د پنځپیرانو د دلیل اوس به منګم سوال وکړو زمونږ عقیده دار چې انسان د وفات نه بعد په دې خپل قبر کې ژوندۍ وي تکلیف یا خوشحالي به په دې قبر کې دتا ملاوي دې بدن ته چې دنیا کې چا تکلیف یا راحت تیر کړی دي نیکی یا بدی کړی دا دته به تکلیف یا راحت په دې خپل قبر کې ملاوي دا زموږ عقیده ده او دا د څلور مذهب د مسلمانانو عقیده ده دا یوازې زمانہ او د قرآن د 50 آیاتونو دا مسله ثابت ده چې په دې قبر کې انسان یا تکلیف یا راحت حاصلې چې کوم ځای کې موږ مسلمانان د عمل خو هم دې قبر کې بل دینا دا زمونږ عقیده ده پنځپیران وایي چې په دې قبر کې چې کوم ځای کې تاسو وایي چې ژوندۍ کېږي او تکلیف یا راحت دې کې سم نشته خلو چرته وایي پنځپیران وایي د قوم اسمان نه بر زید هغه ته علیین وایي چې د نیکانو روحونو وتخید او د قوم زمکه نه لاندې زید چې هغه ته سجین وایي چې د بدن روحونو وتخکته دي نو پنځپیران وی عذاب یا ثواب د علیین او سجین کی وی خنو دا بچا ته وی صرف روح ته وی کنا وینا صرف روح تنا وی د مرګ نه بعد دی روح ته بل بدن ورکی خبر ته هو کېږي بل بدن ولا ورکی د دنیا دا بدن په قبر کې پاتې شو علیین او سجین کې دل بل بدن ملو شي هغه ته دی جسم مثالی وی نو هغه ته عذاب یا ثواب ملاوي نو موږ وایو چې لکه دا جسم مثالی دا بل بدن چې ورکه دا دغه څکړي نه دي کنه په دنیا کې خو تکلیف یا راحت عبادت یا ګناه خو دې دنیا والا بدل کړي او د مرګ نه بعد والا ورکه نو څه کړي دي چې تا لګي ثبوت او سجین دغه د سره څه کړي دي دا تکلیف یا راحت دله ولي ورکه یو او دیم تاسو وسوي کنه چې د مرګ نه بعد عذاب او ثواب د قبر نشته په دې اومنه دا به جندونه درې شي نو دا خو تام اومنو ته نه مانی ته وی چې روح ته بل بدن ملو شو نو دا خو تا بل جون اومنه کړه یو د دنیا شو او یو دغه د علیین او د سجین د بل بدن والا او یو د آخرت نو تا هم باندې سوال کو چې جندونه درې نه دي دوه دي بل دې درې اومنه بینه منل علیین دغه مسمان نبر دې کې سړی ژوندې شو و مزمکه لاندې سجین کې بل انسان ژوندې شو نو دا خو تام اومنه نو چې مونږ وایو چې په قبر کې جون شته نو تر باندې آیت پټ کې چې د قران نه خلاف او چې خپل کې نو بیا خیر خبر باندې پیښ حالانکه دا پنځپیریان چې کوم عقیده لري چې علیین او سجین کې بدت تکلیف یا راحت ملاويږي په دې باندې نه د قران آیت دلیل شته نه په نبی عليه السلام حدیث تا تر دې پوری چې د 1956 نمخ کې پسلور مذهب مسلمانانو کې د جان د عقیده نه د 13 شوی 1956 زمونږ د پاکستان د جوړېدو نه 10 کاله پس پنځپیران پیدا شوی
او دا عقیده جوړ کړه چې په قبر کې سم نشته. نو کدی ته وی دلیل نو چې قران آیت نو وی حدیث نو وی وې دا موږ په خپل سترګو ګورو چې په دې قبر کې څه نشته. نو الکه ته د سترګو باندې کله قران باندې قران وی ته ما تنفکاری نو تاسو په دې وګي فرښتې ته تحکاری هغه معنی الله دې لیدلې دي هغه معنی فرښتې دې نور لیدلې دي هغه معنی جنت دوزخ دې لیدلې دي هغه ټول معنی یو دې نه دې لیدلې. نو د قبر عذاب په خپل سترګو ولې یاد کته نو لیدل ته وسې چې نشته نه. د قبر عذاب او ثواب د قران د 50 آیاتونو او د نبی علیہ السلام تفصیلونه تزیات او حدیثونه ثابت دي چې په دې قبر کې عذاب او ثواب د انسان ته ملاويږي او دا زموږ عقیده ده. او چې څوک څنګه انکار کوي هغه تر په دې باندې هیڅ قسم دلیل نشته. بیا الله پاک فرمایي د دې کافرانو د رسوایی سبب ذکر کوي چې دا کافران ولې رسوا شو. ځکه دې کافرانو ته چې کله دنیا کې یو الله ذکر شو نو دوی به انکار کو او که دې خدایان به ذکر کېدل چا به دې د خدایانو صفات کو دوی به خوشاله او دوی به دا امر کې کیا کول. نو د الله صفات سره به دې دښمنی کوله او د خپل بوتانو د صفات سره به دې مرګتیا کوله. نو الله پاک فرمایي چې اوس بدل سزا در کوم جهنم عذاب. او بل الله پاک د خپل توحید دلایل ذکر کوي چې پتا سو باندې اسمان نه رزق نازلو تاسو دلایل د توحید ذکر کوم تاسو له درجه په جنتونو کې چتو او په دې خپل بندگانو کې چوغوالن چا باندې وحی نازلوم پیغمبري ورکو د دې لپاره چې د قیامت د ورځې نه خلق ويري او د قیامت د ورځې لپاره خلق تیاری شروع کړي. کله چې د قیامت ورځ ټول خلق په خپل قبرونو راوځي الله پاک اعلان وکړي لمن الملك اليوم نن ورځ د چا بادشاہي ده. نو دنیا کې په یو می د بادشاہي بل بم وی د بادشاہي هر سړي خپل خپل بادشاہي و لیکن د قیامت پر چې الله اعلان وکړي چې څوک بادشاہ نشته ټول خلق په خاموش. آدم علیہ السلام نو واخلا تر د قیامت دوره دې پوری چې څومره انسانان دي دا ټول به خاموش یو بم نشي ویل. الله پاک په خپل جواب کې چې صرف زما د پاره بادشاہي ده او هیڅوک ما سره په دې کې شریک نشته. بل د قیامت پر ورځ باندې کافران چې د ډیر تکلیف او د غم د وجه نه به د دوی هیڅوک ملګری نه وي او په دې کافران د دې د زړه دا به مړی لرا رسیدي. قران کې الله فرمایي اذل قلوب لدى الحناجر د ډیر غم د وجه نه به د دوی د زړه د خلی لراغلي خلک وي کنه وې زړه می خلی لراغلي دا د خوشاله د وجه وي کده غم د وجه وي د غم د وجه او د دې به هیڅ ملګری نه وي. نو الله جل شانه فرمایي ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران دي ینادون لمقت الله دی تباواز کړي چې قامخا غوسد الله پاک اکبر ډیر زیات لو یدا من مقتکم تاسو د غوسینا انفسکم خپل ځانونو ته اذ تدعون الى الايمان فتكفرون کله چې تاسو بلل شي په دنیا کې ایمان طرف ته تاسو به کفر کو قالوا وی بدا کافران ربنا اے رب زمانگا امتنا سنتین تامن لکلوت و پیری پا دنیا کی و احییتنا سنتین او تامن گجوندی کلوت و پیری کامل جند ندی یو د دنیا راکو یو د آخرت فاعترفنا بذنوبنا پس منگ اقرار کو پخپل غلطی و پخپل جرموں کو پرباندی فحل الى خروج من سبیل فسایستاد وطلو د پارت لارا چید دی جہنم نمن بہرزو ذالکم دا عذاب زکر پتا سو باندی دی بیانو چی بیشک تاسو پا دنیا کی حال دو اذا دعی اللہ ہر کلب چراؤ بلشو اللہ پاک وحدہو یوازی کفرتم تاسو بکفر کو دا اللہ دا توحیدنا وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا او کلوچ شرک شو دا اللہ سر تاسو بے تصدیق و یقین کو فالحکم للہ العلی الکبیر پس حکم پا عذاب تاسو کی خاص دا اللہ دا پارا دی العلی چوچت ذاتی الکبیر اور ذاتی والذی دا اللہ پاک غذاتی
یریکم چې خی تاسو آیاتی خپل آیاتونو دلائل د توحید وینزل لكم من السماء رزقا او نازلی پتا باندې د اسمان نه رزق وما يتذكر او نصیحت نه حاصلی الا من ينيب مگر وسو چغرجو کی د شرک او د کفر نه اسلام ته فدعوا الله مخلصین له الدين تاسو را اوبر الله پاک پدا حال کې چې تاسو خالص کوونکې د الله د پاره دین ولو کرہ المجرمون اگر چې بد غنی کافران رفیع الدرجات الله پاک چتون کې د درجو دی په جنت کې د مؤمنانو ذو العرش خالق او مالک د عرش دی یلقي الروح من امره اجبی الله پاک وحی من امری فقبل حکم سرا على من یشاء چاته چې الله پاک وبخشي من عبادی دخل بندگانونا لینذر یوم الطلاق د پارا دی چې یریدا بندا دا الله پاک نه خلق یوم الطلاق دورزی د ملاقات د قیامتنا یوم هم بارزونا یوم بدغرد باندی هم بارزون دا خلق برا ازید قبرننا لا یخفا علی اللہ منهم شیء پت بپات نشیف اللہ پاک بندد بھی نہیں سیز لمن الملک اليوم اللہ پاک کو فرمائی چنن وزدشا بادشاہی دا بیا بزان تا جواب کی للہ الواحد القہار خاص اللہ دا پارچ یو ذات تا قہار و غالب ذات تی اليوم تجزا ننوز بدلب ورکولشی کل نفس ہر یو نفسا بما کسبت دا عمل لا ظلم اليوم نشتری ظلم او زیاتی ننوز ان اللہ بے شک اللہ پاک سریع الحساب زر حساب کو ان کی دی وانجر مطویرو دی کافران لرا یوم العاذبتی دورز دا قیامتنا اذ القلوب کلچ زرنا لد الحناجرین زیبی مریتا کاظمینا دا غم دا وجنا مال ظالمینا نبی دا کافران و ظالمان دا پارا من حمیم سوک دور ولا شفیعن نسوک سفارش کو ان کی یدعا چی داغ خبر من لشی یعلم اللہ پاک بیگی خائنت اعین فخیانت دستر کو باندی وما تخفی صدور او اغا خبر باندی چی پٹوی سنی واللہ یقضی بالحق او اللہ پاک فیصل کوي په حق سره والذین يدعون من دونی او خدایان چې دا مشرکان کافران را بلی سوا د الله نه لا يقضون بشيء دی فیصل نشي کولی په هیڅ باندې ان الله بشک الله پاک هو السمیع البصیر الله پاک اوریدن کې ولیدن کې ذات دی واخذ دعوانا الحمد لله